بادي علم وي ما چې بادي علم راغلی دی زه ویرېدم بس تلاوت مې ختم کړ او کوده شوم دغه د هغې ملاقات مې وکړ نو لهذا محترم اعزام کورونو کې چې دا خیر او برکت او دا جنګ جګړې به نه وي دا سکون او خوشحالي به وه نو دا به د کور کې د سارې آغاز به د څه نه کېده د قرآن د تلاوت نه امام مسلم رحمت الله علیه لیکلي دي وایي د صحابه کرامو د کامیابۍ ګڼ اسباب دي ګڼ رازونه دي خو یو راز پکې دا و چې د صحابو د لویو وړو د نارینو او د زنانو دا تربیت شوی چې دا به د سارې په کور کې را بیدار شو نو دوی به چې کوم دی په کور کې د قرآن تلاوت شروع او ټول به د قرآن تلاوت ته ناست وو لهم دوی کدوی النحل داسې شور به دې کورونو کې جوړ لکه څرنګه چې دا د شاتو د مچو دا سیل راشي او دې که بنګال احساس کړي داسې شور به په هر کور داسې شورونه وو لهذا محترم اعزانو نن چې دا بې برکتي په کورونو کې راغلې ده هر سړي سره د مال فراواني ده یعنې مشرانو ته پته ده په ایمان یې وایه چې اختر ته موږ څه دپاره خوشحاله وو چې که خیري جامې به رالایو اوس خو په میاشت کې دا کیسې ختمې شوي دي په میاشت کې چې کوم دی نو 15 سړی جوړه چې کوم دی سازی او اختر ته به په دې وجه خوشحاله وو چې راله به پیزار ولي چې ورکوټي اختر له به یې راله واخیسته بیا به فتح کې غټ اختر لیږي او هغې پورې به بیا نه راخیسته دا حالت به درې میاشتې باطله کې سپلۍ وي خپې به دله مو کړې وي بیا به دې چې کوم دی صاحب اختر ته به په دې وجه خوشحال وو چې که خیر اوس د اختر دی په سبا نه او پراټه به په کور کې دا حالت به اوس راشه چې کوم مالي فراواني راغلی مالي فراواني ماشومانو ته وګوره چې دا څومره پیسې هغې د ځان سره یو نیه چې کوم دی صاحب وړي او څومره پټې پټې د ځان سره خوراکونه چې کوم دی هغې اخیستي هغه وختونه دي نه نو مالي فراواني راله خو په ایمان یې وایي د سپین ږیرو نه تپوس وکړئ چې په هغه ژوند کې کوم سکون او اطمینان او سکون شته نن بیا ورور وړي او دی بال ته راشي ماښام به زنانه ځان سره واپس راوړي وایي سهار به بیا راشي کور والا پرې تنګ وي او زه ټیک د سهار به لپاره راشي مخکې به 15 شپې سړي پرې تنګې نه وچل په 15 شپو به کار نه کېده د ورور په کور کې بیا خادي بل ورور یې ورسره خپلې شي پورې وایي سهار به بیا راشي هغه سکون او اطمینان او هغه کوم مینه او محبت چې په هغه اوږده کچه کوټه کې به ټول په یو ځای باندې پراته وو څاروي هم پکې تللي وو چرګۍ به پکې جوړه کړې وه هغه ژوند کې چې کوم سکون او اطمینان و هغه سکون او اطمینان اوس په ژوند او زندګۍ کې پاتې نه شوی د هغې وجه څه ده اصل وجه دا ده چې هغه ورځو کې به په کور کې کومه مشره زنانه وه دا ماشومان وسان مصیبت یې راتاو شوي وو او چا له به یې سپاره لاس کې ورکړی و چا له به قرآن لاس کې ورکړی و اوس یې په ایمان یې وایي کورونو کې دا کار شته دا اوس نشته تلاوتونه دا د کور نه چې کوم دی ختم شو کچه دون کاچې به وي د ابیګانو به جوړې کړې وي هر کچه کور دون کاچې ختمې شوې په کورونو کې یو سړی چې کوم دی فرنیچر جوړوي د ټولو نه پسول شی په فرنیچر کې څه شی دی تختپوش دا هغې ځای دی وایي مه کوئ ولې کله د یوسفخانې سره تخیل وي کله پخوانۍ چې ته ګوري په کور کې د کوم شي ځای دی د تختپوش ځای پکې نیسي لهذا محترم اعزانو خیر او برکت به څنګه راشي نو د قرآن تلاوتونه دا چې کوم دی صاحب ختم شي په کورونو په دې وجه حضور مبارک صحابو ته به وي فرض په جومات کې کوئ نفل چې کوم دی په کور کې ادا کوئ مولانا سید احمد پالنپوري صاحب لیکلي وایي صحابو ته رسول الله ولې وي چې تاسو دا نفل لمونځ چې کوم دی دا په کور کې کوئ سنت چې کوم دی دا په کور کې ادا کوئ د قرآن تلاوت دا په کور کې کوئ دی ورته ولې وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی حضرت عتبان ابن مالک رضی الله عنه دی د وجود نه مړ شوی او دارنګې چې کوم دی بیماره مو معمره مو او د ده د مسجد نبوي نه 3.5 میله کور لرې و لیکن مسجد نبوي نه علاوه نه جوماتونه آباد وو د دوی د محله کې یو جومات آباد و دې صحابي به هغې کې امامتي کوله هغه خلکو له کلیوالو له به یې جمع ورکوله خپل خاندان والا دی حضور له راغلی وایي د الله پیغمبره بخاري 10 سره دا واقعه د هغه را نقل کړې ده وایي د الله پیغمبره تا ته فتح ده زما وجود غټ دی او زه سپین ږیری یم وانا ضریر البصر او زما نظر ډېر کمزوری دی نو دا زه چې کوم جومات کې جمع ورکوم زما د کور او د هغه جومات منځ کې یو خوړ دی نو زه چې کله جمع له په باران کې ځمه بیا ماته د خوړ او د اوچې پته نه معلومېږي د هغې کې ډېر درسونه خورم د الله پیغمبره که زه د باران کې کور کې جمع کول لمونځ کوم وایي ولې نه کولی شي که وطن وایي د الله پیغمبره نو بیا راله ته ټیم راکړه
چې ته سبا د زموږ کور ته راشې. ولې چې راشې زما په کور کې د یوې کمرې افتتاح د مانځه لپاره وکړې چې کله داسې عذر وي چې زه تللی نه شم چې زه بیا په هغې کې چې کوم دی بچي ځان سره دروم او په هغې کې جمع کړو. مولانا سید احمد پالنپوري صاحب لیکلي وایي دې کې د دې خبرې تعلیم دی. مونږ ښه بنګله جوړه کړو چې دا دومره بېډرومه شوې، دا پکې ډایننګ هال دی، دا پکې چې کوم دی نو د ټي وي هغه هال دی، او دا پلانې شی دی، دا پلانې شی دی، دا چې کوم دی پکې د ګاډي د ودرولو ځای دی، او دا چې کوم دی پکې ګیسټ روم دی، دا پلانې سیس دی. لیکن یوه کمره دا پکې د مانځه لپاره مختص کا چې د دغې کمرې د صفایۍ خیال بلکې د جومات غوندې ساتلی کېږي. او زنانو ته دا تعلیم ورکول پکار دي چې د مانځه په ټیم کې دې کمرې ته راځئ، دې کې لمونځ کوئ چې هغې کې قرآنونه هم پراته وي، که هغې تلاوت کوي چې هلته قرآن راځي او واپس یې هلته ږدي، نو د هغې کمرې د صفایۍ لحاظ به ساتلی کېږي. که یو زنانه اعتکاف ته کښېني نو هغلته کې چې کوم دی صرف کېناستل، هغه وایي د داسې یوې کمرې تعین چې کوم دی دا په کور کې پکار دی. مولانا سید احمد پالنپوري صاحب فرمایي وایي د دې کمرې د تعین مقصد څه دی؟ او د نارینهو ته چې رسول الله فرمایي چې تاسو دا نفل او سنت منځونه کور کې کوئ، د دې مقصد څه دی؟ ماسخوتن چې کور ته لاړ شي دا سورت بقره ولې وایه، دا سحر چې تهجد له راپاسي سورت آل عمران اخره ولې وایه، د سحرې چې را بیدار شي ټول کور والا د قرآن د تلاوت نه د آغاز ولې کېږي. وایي دې کې دوه خبرې دي، یو خدا ده، یو عظیمه فایده دا ده چې دې کور کې به د الله ډېر لوی خیر او برکت راولي، او دویمه عظیمه فایده دا ده چې پلار راپاسېد سحر او د قرآن تلاوت یې شروع کړ، نو بچي دپاره اوله مدرسه دا د قاري نبي الله د درس حلقه نه ده، دا د پلار په کور کې دا عمل دی چې هغه دې پلار ته ګوري چې پلار مې قرآن راخیستی، نو دا بچی به هم د قرآن د راخیستو چې کوم دی څه شي دی به عادت والي چې مور مې قرآن راخیستی نو بچی به هم قرآن رالي. دارنګې که دا خاوند راپاسي حضور به داسې نه کول چې هغه به تهجدو له راپاسېده او بیا به یې د زنانو کټ لملتې ورکولې چې پاڅئ که نه ویده کونه پرتې یې مونږ چې ته کال کې یو پیره راپاسو بیا غوبر راخیستې دا ټوخي کوو چې را باندې پوه شي سړی خو راپاسېدلی د کالي حضور به داسې نه کوي. د بخاري روایت دی حضرت عایشه به فرمایي وایي که چېرته زه به بیدار وم رسول الله به ما سره خبرې وکړي د تهجدو نه پس، که زه به اوده وم حضور به د سحر د اذان سره سنت وکړل، بیا به غلی خاموشۍ سره سمېست. البته یو شپې چې کوم دی وي د وحي په ذریعه ورته پته لګېدلې وه چې بېګا ډېرې فتنې د اسمان نه ښکته رالي. حضور مې داسې څوک شته چې دا صواحبات الحجر را بیدار کړي، دا زما د ازواج مطهرات را بیدار کړي. عظیمې فتنې بېګا شپه کې رالي، د دې فتنو نه د بچ کېدو لپاره د تهجد لمونځ چې کوم دی دا ضروري ده، دا ضروري ده. نن موږ او تاسو پریشانو سره مخامخ یو، د شپې د 2 پورې فیسبوک ته ناست یو د تهجد توفیق. نبي علیه الصلاة والسلام کان یکره النوم قبلها والحدیث بعدها. رسول الله 2 اصول صحابو ته بیان کړل د ماسخوتن د ټیم متعلق. کان یکره النوم قبلها، رسول الله به د ماسخوتن د جمع نه مخکې خوب چې کوم دی دا بد ګڼه چې د ماسخوتن لمانځه نه مخکې به نه ویده کېږي، ځکه د ماسخوتن لمونځ او جمع به درنه پاتې شي. والحدیث بعدها، او چې د ماسخوتن جمع به وشوه دې نه پس به بیا ګپې شکل د دنیا خبرې بدې ګڼلې چې دې سره به ته د تهجدو نه پاتې کېږي، او کېدای شي چې تهجد خو یو طرف ته که د سارې جمع نه پاتې شي. نو حضور مبارک به د ماسخوتن د مانځه نه وروسته د دیني خبرو اجازت ورکړې، د دنیا د خبرو اجازت پې نه ورکو. او دارنګې نو د دې مقصد دا دی چې کور کې ته دا نوافل کې، کور کې ته دا سنت ادا کې، دا د کور لوی واړه چې تا ته ګوري هغه تا نه سبق حاصل، ځکه د هغه دپاره اوله مدرسه که پلار په کور کې خاص کنځلې کوي نو بیا به څه بیا به دا بچی حقه کنځلې زده کوي، دی به حقه خبرې زده کوي. کوم کور کې چې کنځل کېږي د هغې ماشومان دا هلته کې یادوي، دا بل ځای نه یادوي. که کور کې دا خبرې نه کېږي یا به دا بچي ته چې کوم دی دا خبرې څه کېږي دا به ورته ډېرې زیاتې ناشنا ښکاري. په دې وجه باندې محترم عزیزانو نو چې موږ او تاسو د دې خبرو لحاظ وساتو. الحمدلله 29 ماشومان دا خو نن قاري سیف الله صاحب او مولانا نبی الله صاحب دا تا ته حواله کړل. څنګه درته حواله کړل؟ هغې یې په لاس کې د خدای قرآن ورکړ، په لاس کې ورته څه ورکړل؟ قرآن یې ورله ورکړ، په سر یې ورته سپینه پګړۍ ورپه سر کړه. اوس د دې نه وروسته چې کوم دی د دغې مور کار باندې انحصار دی چې دا پګړۍ دا د هغه په سر برقرار پرېږدي او که نه پرېږدي، دا قرآن دا د هغه په لاس کې چې کوم دی برقرار پرېږدي او که نه پرېږدي.
مقصد دا دی چې کور کې هم هغې ته څه داسې دیني ماحول دا چې کوم دی صحت برابرول غواړي. هغه زمونږ شوی مولوي صاحب چې کوم دی راته کیسه کوله، نو هغه وایي چې دلته د بناتو مدرسه نه مرکز کې هغه مونږ سره جینۍ فارغه شوه، جینکۍ فارغه شي. مونږ اکثر دا چې کوم علما شي دستاربندي وشي لکه قاري صاحب الله صاحب دي سخت کال به فارغه شي، نو موږ دې دستاربندۍ کې دا عوام راغلي، هغې سره ترونه ماماګان رشته دار راغلي، موږ ورته دا ووایو چې وایي دا به د چا ورارۍ، د چا به خوریۍ، د چا به بچۍ، د چا به کشر روري، دی به د ټولو نه کشر وي، خو ګورې ده سره یو نسبت بل ولګېده او هغه نسبت ورسره دا ولګېد چې دی د پیغمبر وارث وګرځېد. دی څه دی؟ دی اوس د پیغمبر چې کوم دی صاحب وارث نه شو. نو تاسو به د ده چې کوم دی خیال ساتئ، دیني امورو کې د سره موافقت کوئ. دی عالم شه نو دی چې اوس کور کې خلاف شرع کارونه دي، دی به خامخا هغې باندې رد کوي چې دا کار نه دی پکار، دا کار نه دی پکار، دا کار نه دی پکار، دی به خامخا اصلاح کوي. مونږ یې د علم دپاره لیکو چې کوم دی څه دپاره؟ دغې دپاره چې د ده د خپل ژوند او زندګۍ اصلاح وشي او چې دی عالم شي، دی به اوس د نورو خلکو څه کوي؟ د هغې چې کوم دی اصلاح به کوي. اوس هغه وایي زمونږ نه دلته یو جینۍ فارغه شوه، چې کور ته لاړه، پلار یې داسې و چې هغه به د سارې جمعې له باندې راپاڅېد، څه په دیکو به دی راپاڅو، چې دی به راپاڅو، هغه به ډېر غوسه و، ډېر خار به بیا چې دا کشره جینۍ ده اوس ماته سات په سات راځي چې پاڅه. بیا نسوار به یې ټول ډېر هغه ته ټوپک هغه چې ویې د خولې نه راویسته دا ستا بونه